زما د علاقې مشرانو ځوانانو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو لخوا د معرفت شاه خان د خاندان سره د تعزیت هم کوو، د همدردۍ اظهار هم کوو او دا ګڼو چې دوی سره چې دا پرون کومه واقع شوې ده دا ظلم شوی دی، دا زیاتی شوی دی او په دې کې څنګه چې هستم ورور ووې پرون هم چې زه خبر شوم نو ما دوی سره ملګرو سره رابطې وکړې او دوی پکې خپل کردار ادا کړی. ما اوس هم د دوی خاندان ته مې دا ووې چې زمونږ لایق چې کوم ځای کې ضرورت دی قومي وطن پارټي به بالکل تاسو سره ودرېږي به او تاسو سره به پوره مرسته به کوي به. مونږ د دې دلته کې ناست د غونډې مناسبت سره دا حکومت نه مطالبه کوو چې هغوی د په دې کې فوراً کاروایي وکړي، دا کم ظلم چې دی د دې ازاله دې وکړي او دا چا چې کړی دی هغوی د فوراً ګرفتار کړي چې دې خاندان ته انصاف میلو شي. نو هله به مونږ په ارام کینو، که داسې ونه شو نو بیا به مونږ دې ته مجبوره کیږو چې دې لپاره به مونږ اواز به مو اوچتو او جدوجہد به هم کوو او که هغې لپاره روډونو بندولو ضرورت دي نو روډونو به هم بندوو به. زه یو ځل بیا د دې خاندان سره همدردۍ اظهار کوم، پوره د تعاون یقینداني مو له ورکوم او دلته کې ناست ټولو خپل د علاقې مشرانو ته دا یقینداني ورکوم چې که دلته کې علاقې کې هر قسمه ظلم کېږي، زیاتې کېږي، د هغې خلاف به یو ځای مشترکه به راپاڅو به او مشترکه به ټول یو کردار به ادا کوو به. دا زمونږ علاقه ده او د دې امن چې دی هغه زمونږ ټولو لپاره اهم دی او ضروري دی او داسې قسمه واقعیت چې دی د دې روکتام کول چې دی دا په مونږ ټولو باندې فرض دی. نو په دغه حوالې سره داسې که چتم واقع کېږي نو مونږ به د مظلوم خاندان سره ودرېږو به او د هغوی سره به خپل کردار به ادا کوو به. زه یو ځل بیا د دې د خاندان هم ډېر زیات مشکور یم چې مونږ له دا موقع راکړه. دا مناسب خو نه وه چې دلته کې خبرې کړې وې خو ما دا غوښتل چې یو پیغام ټولې علاقې له مونږ ورکړو او زه د هغې ملګرو هم ډېر زیات مشکور یم چې چا پرون په دې کې یو کردار ادا کړی او په هغې کې روډ یې هغې وخت سره بند کړی او حکومت سره یې مذاکرات هم کړي. زه د هغې ملګرو ډېر مشکور یم انشاءالله چې زمونږ لایق چې څه وي هر څه لپاره به مونږ حاضر یو. ډېره مهرباني، ډېره مننه.